څه کم ترې نه دی ستا نظر څه کم ترې نه دی ستا نظر د سرې لمبې په شان دی څه کم ترې نه دی ستا نظر د سرې لمبې په شان دی زما ګوګل د لمبه شوي خارې په شان دی زه به یې څنګه دا سرلقې د ځان وباسم زه به یې څنګه دا سرلقې د ځان وباسم د یار په غږ کې زړه راښکون د سرندې په شان دی ما د جهان له هر یو غم نه په امان کې ساتي ما د جهان له هر یو غم نه په امان کې ساتي ستا غم زما نه راتاو شوی د پردې په شان دی ته ورته وګوره بې کچه نازکي ده پکې ته ورته وګوره بې کچه نازکي ده پکې د ګل وجود سم د حسینو د وادې په شان دی مورې دعا دې د پولادو د کلا په شان ده مورې دعا دې د پولادو د کلا په شان ده مورې ازار دې هر دشمن له د وسلې په شان دی مورې دعا دې د پولادو د کلا په شان ده مورې ازار دې هر دشمن له د وسلې په شان دی نه د پلکونو ګزارونه ترې نه تنبیږي نه د پلکونو ګزارونه ترې نه تنبیږي زړه مې سندان نه دی لالیه د شیشې په شان دی مانه د هغه چا په درد کې هیڅ کمی ونه شو مانه د هغه چا په درد کې هیڅ کمی ونه شو چې ما د پاره د رحمت د پرښتې په شان دی مانه د هغه چا په درد کې هیڅ کمی ونه شو چې ما د پاره د رحمت د پرښتې په شان دی زما په ژوند کې که معلوم نه دی حساب د تیرو زما په ژوند کې که معلوم نه دی حساب د تیرو خو ستا رجحان پکې شاهد د ډیوې په شان دی ډیرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام 89.4 او 96 د امن غږ او پروګرام دی لفظونو کې عکسونه زما له خوا مینه ومنئ سلامونه محبتونه نیکی هیلې او احترامات ستاسو کوربه شاهد علي شاهد یم او بالکل ستاسو دپاره بیا راغلم په دغه پروګرام لفظونو کې عکسونه باور لرم تاسو به انتظار هم کړی وي وخت په وخت په مو ریډیو کتلی وي خو بس دا ده چې کله کله څه نه څه مسلې څه نه څه مجبورۍ څه نه څه وي د هر چا په ژوند کې نو انشاءالله چې کومو کارونو دپاره تللی وم هغه وشو انشاءالله دا دې واپس راغلم ستاسو سره به یم انشاءالله دغه پروګرام تاسو ته معلومه ده چې په دغه پروګرام کې مونږ ناول شریکو ستاسو دپاره خو نن ما د ناول برخه په دې پروګرام کې راونړه وجه دا ده چې یو خو زموږ د پروګرام ټیم هم واپس خپل ځای ته راغی نو ما یې ملګري سب ملګري به په دې ټیم کې انتظار کوي او سب په هغه ټیم کې انتظار کوي خو که کومو ملګرو زمونږ غږ دا وخت واورېده او د هغې سره هغه ملګري چې زمونږ غږ یې نه اورېدلي پېژنګلي ورسره لري نو بلکل تاسو یو بل هم خبره ولی شي اوس خو نن سبا ډېر اسان دور دی چې زمونږ پروګرام به انشاءالله چې هم په دې ټیم دا څونه تر د 9 بجو پورې وي او په دغه پروګرام کې به ناول مونږ شریکو خو نن نه انشاءالله چې د را روان ځل نه ما وویل چې ذهن کې مې دا خبره وه چې نن به ملګري خبرو ساتو ځکه چې ملګرو سره ډېرې ورځې پس ملاقات دی زه به د نثر څه برخه ووایم بل څه به ووایم او ناول چې دی نو دا به انشاءالله چې را روان ځل ته پرېږدو په نن پروګرام کې به ستاسو سره د ټلیفون په لیکه خبرې وکړو او دا به وکړو چې د نثر یوه مختصرا ټوټه د 15 منټه یو وړوکې غونته تکل به تاسو سره شریکوم انشاءالله خو دا وخت تاسو ته دا خبره معلومه ده چې مونږ د فیسبوک د لارې نیغ په نیغه یو نو که څوک مونږ دا وخت ګوري اوري او ویني نو لیدل کتل اورېدل دا درې واړه زمونږ د فیسبوک د لارې تاسو ته بالکل اویلیبل دي او د هغې دپاره زمونږ درک دی سونو پښتونخوا نو سونو پښتونخوا تاسو وګورئ بالکل مونږ نیغ په نیغه لیدلی شئ کتلی شئ او اورېدلی شئ تاسو سره مونږ د ټلیفون په لیکه چې کوم وخت کې خبرې کوو هغه چې زه د نثر د برخې نه راشم نو انشاءالله چې تاسو سره به خبرې کوم د هغې دپاره زمونږ ډېره اسان شمېره ده تاسو ټول ته معلوم هم ده خو بیا به هم زه تاسو ته یادوم 52 54 143 یعنی 5
09154154143 او زمونږ د پیښور سیمایز کوډ دغه 091 یعنی 091 دا دغه نمبر نه وړاندې به ډایل کوئ او ورپسې به بیا تاسو زمونږ د ریډیو د سټوډیو چې کوم نمبر دی یعنی 52544143 09152544143 09152544143 09125 نو دغه زمونږ استاسو یو بل سره د رابطې نمبر دی. قدرمنو بالکل زه دا غواړم چې تاسو سره د مشتاق مجروح یوسفزي یو تکل شریک کما او دغه تکل چې دی د دې تکل عنوان دی خانزم. تاسو به ډېر خوند هم واخلئ. هغه په ډېر هنر الله دې ورته جنتونه ورکړي. وفات دې زموږ سره نشته خو د هغې افکار زموږ سره شته. خو دا کمال په هغه کې و چې هغه په ډېر تکنیکی انداز په ډېر هنر په طنز و مزاح کې هم کله کله ډېرې د کار او سنجیده خبرې کړي دي. نو د دې تکل نوم دی خانزم او د دې لیکوال دی مشتاق مجروح یوسفزي. دی وایي چې د خدای شکر دی مونږ ټول خانان شته یو خو بیا هم غواړو چې د کلي نه کډه وکړو ځکه چې دې خوارو خوشو ځپلو او خلصرو سره په یو کلي کې ژوند تېرول ډېر ګران دي. خدای د دې مشرانو مخې ډېر شریفانان خلک وو. چېرې هم مونږ ته مخ نه ور اړولې او نه به یې مخ راړوه او زمونږ د خانانو به یې دومره قدر کوه چې مونږ به په سمو کټونو کې ناستو او هغوی به راته په اپوټه یعنې په الټه کټونو کې ناستو. خو د دغې باوجود به هم زمونږ نه ګورېدل او زارېدل. بیا یو څو شاعرانو یو څو لیډرانو راته دا خړسرې دومره په سر وخېجوله چې غږ یې مه کوه. خو مونږ خانانو سم د غریبو خلکو ډېر خیرخوا یو. ما خپل السیشن سپي له یو نوکر ساتلی دی او پوره 200 روپۍ میاشت وله ورکوم. څو ورځې وړاندې مور ناجوړه وه د دغه نوکر نو چوټي یې رانه وغوښته. ما ورته زه ټیک ته لاړ شه ډاکټر له یې بوځه. هغه چوټي وکړه او ما خپل سپی په خپله د نیر غاړې ته بوت او لامبوه مې مازدیګري کې. په دغه وخت د دغه نیر په غاړه کم کې چې ما خپل سپی لامبوه یو څو خړسرې ناستو. حرام شک دا یې هم ویلو چې خان مونږ به یو لامبوو. ما سوچ کوه چې یاره یو څو کسانو راته دوی دومره مس کړو یاره د دې خړسرو د زړونو نه خو بلکل زمونږ د خانانو احترام وته. دا کم دور ته پاتې شو. دا یوه طبقه نه ده. مونږ خانان د دې طبقې نه ډېر سخت په عذاب کې یو او دا طبقه مونږ خانانو خپله نه کړه. 15 کاله وړاندې ما د شمرو زوی وویشته. هغوی د بدل د اغستو دپاره په ما ډزې وکړې. د خدای کارونه زه بچ شوم او زما دهقان دلبرې ولګېده. نیټه به یې پوره ونه بس هغه مړ شو. ما څه وکړله؟ ما داسې وکړه چې ما خپل 15 مرلې کور د خپل دهقان په بچو پسې ولیکه یعنې د دلبري په بچو پسې. او 2 کاله پس چې روغه کېدله نو خپل دهقان مې د شمروزي زوی سره وتله هغه ته یعنې د شمروز خان زوی سره مې هغه سر پر کزان هغه مې ورته حساب کړه. د دې نه زیاته ښېګړه به نوره څه کېدی شي چې ما 15 مرلې کور د هغه په زامنو پسې ولیکه. اوس د هغه زامن را بولډي شوي دي او وایي زمونږ پلار ستا دپاره قرباني ورکړې ده خپله وینه یې تویه کړې ده او هغه ما چې ورپسې کوم 15 مرلې کور لیکلی دی نو هغه نه ویني او د خپل خړسري پلار عزت یې هېر کړی دی چې یاره ګنې دم زمونږ د پلار دومره عزت کړی دی. دا خبره اوس د دې نه هېره ده. دا لا څه کوې؟ زما د بنګلې مخې ته ګیر چاپېر د دې خلکو کورونه دي او کورونه نه دي چې بلکې سمې کوډلې دي. ما په خپله بنګله باندې په لکونو روپۍ لګولې دي او د دغه کوډلو په منځ کې ته جنت د دغه کوډلو په منځ کې که جنت هم جوړ شي نو خوند به یې نه وي. ځکه چې د دغه کوډلو زما د بنګلې ټول سور خراب کړی دی.
دا طبقه زمونږ دپاره دومره نقصاني ده چې د دوی د لاسه ما په روز کال په اسلام آباد کې په 15 لکه روپۍ بنګله جوړه کړه. عجیبه خبره دا ده چې دا خلک دومره زیاتې هم کوي او کوکارې هم وایي او زمونږ خلاف جلسونه هم وباسي، حالانکه دا ټولو خلکو ته پته ده چې دا زمونږ په ټوکرو لوی شوي دي. زه اوس تاسو ووایه که نه چې دا ټول نمک حرامه دي او که نه دي. ډېر پکې لا اوس هم زمونږ د برګو د لاندې اوسي او هغه وخت یې هیر دی چې چېرته یو خوارپړک په 19 پیسې ټکې پیدا کړې لګي او ځان له به یې کور اخسته، نو هم به یې په خپل نوم نشو اخستی، زما یا زما د بل رور عزیز په نوم به یې اخسته. او دا ځینې خو پکې ډېر چالاک شوي دي، وایي چې هغه زمانه لاړه چې مونږ به د خانانو څوکۍ کولې. ما وویل هلکه ولې تاسو به دا څوکۍ مونږ لاسې کولې؟ که مونږ خانان چرې نه وې نو تاسو به د چا دهقانۍ کولې او د چا زمیندارۍ او د چا نوکرۍ به هم کولې. شکر وباسئ مړه. او دا یې لاسه کوي. په دغه طبقه کې یو غریب دی خو مازغه یې بالکل کار نه کوي او زما د حجرې سره یې بالکل خوا په خوا کور دی، دیوال په دیوال. ما ته یاد نه شي چې په خپل کور کې چېرته ډوډۍ خوړلې وي، بس زمونږ په حجره کې خوري او اسکي. یو ځل یې په خپل کور کې د خپلې ښځې سره پسې خبره شور و، ما خبرې اورېدې. نو ښځې ورته وویل په خپله خو د روپۍ د ګټلو نه یې، شکر وباسه چې د خانانو د حجره شته چې هلته ډکېږي او تشېږي، کنې چې بیا به دې څه کول که د حجره نه وه. دا خبرې یې په تیزه کولې. نو دا خبرې ما هم اورېدې. نو ده ورته په جواب کې څه وویل، تاسو خبر یې؟ ده ورته وویل چې شکر خو دې خانانو باسي چې زه د هغې ډوډۍ خورم. دا طبقه دومره نمک حرامه ده که چېرته په یو کارخانه کې کار کوي په مزدورۍ، نو هم د هغې کارخانه دار خلاف خبرې کوي، پراپګنډې کوي او جلوسونه وباسي. زمونږ د خود دوی مونږ له داسې لرا کوي او د هغې باوجود هم دوی مونږ په خپلو فکټرو کې او په خپلو کارخانو کې ساتو او تنهاګانې وله ورکوو. او دا طبقه چې ده که نه، نو دا لږه موده شو چې دا داسې مسته شوې ده. یعنې د دوی مشران چې وو نو هغه ډېر ښه خلک وو، خو دا د یو څو خوارپړکو شاعرانو او سیاسي لیډرانو په بله سر کړله. دا طبقه څنګه چې مالی طور سره کمزوري ده، نو دغه شان د مزغو نه هم ډېر زیات کمزوري دي دا خلک. سیاسي خلک په خپل ځانونه ساتي، خپل جلسې او جلسونه په زیاتوي، سنګاروي او ښکلي کوي او زمونږ خلاف یې لمسوي. که دې خورپړکو عقل لرلې نو نمک حرامي به یې نه کوله. مونږ د دې خلکو پوره خیال ساتلی دی، تاڼه تحصیل ورله کوو، په غم خادی کې ورسره لاس امداد کوو، خو د دې باوجود هم ګوره زمونږ خپل نشو دي او خپلېږي چېرته لګیا دي لکه د خرو په خپلو کتو چکونه لګوي. او دا طبقه چې دا مونږ د دې خلکو ډېر زیات خیال ساتو. زمونږ نه چې کم څیز رانه سیوا کېږي نو هغه هم دې له ورکوو، تنهاګانې هم وله ورکوو. دوی چېرته شراب په سترګو هم نه ولیدلې، په خوب کې هم نه ولیدلې او مونږ سره یې وڅکله. د ډمو خو یې صرف پسې نوم اورېدلی و، چېرته په جون کې یې هم نه ولیدلې، هغه یې هم زمونږ سره ولیدلې. او زمونږ چې کم نمک حلاله مزدوران دي نو هغوی ټول زمونږ سره دغه مزې مفتې کوي، ډمې بې پیسو ګډوي، د پرجونو پرېزرو یخې اوبه څکي، غوړ زیړ خوراکونه ورته میلاویږي، ترخې ګرمې یخې قهوې ورته میلاویږي، وي سی آر، موټر، کلاشنکوپ او داسې ډېر څه یې ولیدله. او دا لا څه کوي چې مونږ پردي حقونه هم د دوی نه بغیر نه خورو، چې هغه خورو نو په هغوی کې هم د دوی برخه خامخا کوو او دوی یې راسره خوري. او دوی چې خوله وازوي نو د دې باوجود هم دوی د خانیزم او د خانانو خلاف غږیږي او ټریږي. هغه تیر کال چې زه کونسلر وم او د لوی سړک نه مې تر خپلې حجرې پورې ځان ته د خپلې حجرې پورې مې دا لاره پخوله، دا سړک مې جوړو. نو څو خرپړکو پکې دا خبره کوله چې په مونږ یې څه احسان دی، خپل موټر یې د خټو نه بچ کړ. ما وی یا کم بختو، دا خو ما د خپل موټر دپاره نه دی جوړ کړی، دا خو ما ستاسو دپاره جوړ کړی دی. که باران وي که سیلې وي نو
چې تاسو په خپه اسانه دی حجرې ته راځي. سویمه زما په حجره کې د ډمو پروګرامي او هغې ته خو تاسو نه ټینګېږئ، تاسو هغې ته چېرته ټینګېږئ. نو دغه د مفتو تماشو له چې راځئ نو چې په پوخ سړک راشئ په باد باران کې، نو دا ښه خبره نه ده، صحیح خو به پرې راشئ که نه. دا دې طبقې سره مونږ څه کوو او دوی څه کوو، یاسې انصاف په تاسو. مونږ خانانو د دوی سره تر اوسه پورې څه زیاتې نه دی کړی. او ها که چېرته د دوی حق مو خوړلی دی نو هم لکه د چا په شان مو په پټه خوله نه دی خوړلی. دا ټوله زمونږ اعلی ظرفي ده. ګینې نو مونږ د دوی خلاف هر څه کولی شو. ولې د دوی نه د شګاګو مزدوران هیر دي څه؟ زمونږ د خانزم لکه د کمیونیزم په شان بلا نه ده ماته. مونږ اوس هم هر څه کولی شو، خو ګزاره کوو. که دوی غواړي چې دوی د زمونږ سره یو شان شي نو دا ناممکنه ده، ځکه چې په دوی کې او په مونږ کې تفریق یعنی فرق د الله پاک پیدا کړی دی. او که یقین مو نه راځي نو د خپل جومات د مولا نه تپوس وکړئ. قدرمنو دغه تکل و ستاسو د وړاندې مې نشر کړ، تاسو اورئ د خانزم، او یقینا هغه په ډېر عجیبه انداز کې دا تکل وړاندې کړی دی. که تاسو وګورئ نو خانزم هم دغه شان وي. کمې خبرې چې ده وکړې خپل ځان نور خلک یې بدنام نه کړ، د داسې محسوس کړ چې په دې تکل کې زه خان یم. حالانکې مشتاق مجروح یوسفزي هغه ډېر یو کمزوري د غریب طبقې سره تعلق لرونکی سړی و، په خپله د کلم قبیلې کسو ملګری و او ډېر زیات غریب سړی و. خو هغه داسې په چا باندې ګوته کېښودل یا د چا نوم اخیستل یا د چا ذات ته اشاره کول دا ډېر ګران کار دی. په چا مخامخ تنقید کول، نو هغه هر څه خپل ځان یې یاد کړ. او خبره یې چې ده نو په طریقه د دې ولس وکړه، د دې معاشرې یې وکړه، د دې ټولنې یې وکړه. پښتو هغه متل دی که نه چې لورې تا ته یې ویمه او انګورې ته یې ووره. نو یاد یې ځان کړ او اشاره یې ټولو خلکو ته وکړه، دې معاشرې ته یې وکړه. په دې معاشره کې هغه خلکو ته یې وکړه په کومو چې دا تکل لاګو کېږي، د کومو خلکو عکسونه چې په دې تکل کې موجود دي، نو هغه خلک یې په ډېر تکنیکي طریقه یاد کړل، په ډېر هنر یې یاد کړل. قدرمنو د دې نه پس به زه تاسو سره په ټلیفون لیکه باندې زما خبرې به در سره کوم. د هغې دپاره زمونږ ډېر اسان نمبر دی، تاسو ته ما ویلي هم و، بیا هم درته در یادوم چې د هغې دپاره زمونږ نمبر دی 52 54 143 یعنی 091 52 54 143. نو زه به د ټلیفون لیکې ته ځم او د تاسو سره به په دې حواله باندې خبرې کوم. تکل په حواله هم که څوک څه خبره کوي نور هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په پروګرام کې په خیرالی ویم درته صاحبه ډېره مننه، قدرمن شي، سلامونه قبول که. انور خان یم د در ادم خیل نه. ډېره مننه انور خان بھائی، تاسو ته په پروګرام کې په خیرالی ویم. الله دې قدرمن کا. او خبر شوی او ما عمرې له تللی وې که نه؟ او بس زه نه وم که نه، ما خو په ریډیو باندې دا خبره نه کوله او ما وی چې یاره داسې ده چې د لارو هېڅ پته نه لګي سړی څنګه خپل ځای ته صحیح رسي نه رسي یا څه حالات مخې ته راځي. ورځ 2-3 وې چې ما دلته نه چوټي اخیسته، نو تر څو چې خبره کنفرم نی نو هسې ملګرو ته ویل نه په کار که نه. بس خبر واو، بس شکر دې خوشحاله شو او الله دې قبول کړي چې څه دې کړي وي. مننه الله مو خوشحاله کړه. ډېره مننه، الله دې ټولو ملګرو له توفیق ورکړي. ډېره مننه. بل ملګری ګورم 52 54 143. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ. اجي صاحب په خیر علي عمرینا نثار خبرې کوم د سربن استاد طرف. نثار کاکا په پروګرام کې په خیراله ده تاسو دعا قبول شوی وکنه تاسو براتر وخت دعا کوله. بس ما خو هر وخت دا دعا کوله هر وخت. بالکل تاسو به هم دغه دعا کوله. ما په کم ټیم کې ټلیفون کړی تعالی ما د عمرې او د حج دعا کړې. بالکل دې ان شاء الله ته مو سجلم دې کوي. بس الله دې قبول کړي تاسو دعا الله دې قبول کړي. شکر الحمدلله پروګرام دی ور در سره. یاره ما ولا چې انور خان ته ویډیو ما یاره بل ځل ما ولګول خو نو انور خان ته ویل ما یاره داسې کار کوي کور کا دمغه ولاره راغلی شاهد علي شاهد څه جما ته وایا نه ما روټه خو راغره ته بیا ټلیفون کو خا چارې خو پورې ودان ما بس روټه بس کو وزر مې ریډیو لګول ان شاء الله چې روان پروګرام به ان شاء الله هم په دې ټیم چې کمی هغه کې بنوي ناول شروع کو ناول ملانه دي شروع کړي ځکه چې ما وی چې ډېر ورځې پس ملګرو سره ملاقات دي نو نن به خبرداري ورکو بل ځل به ان شاء الله ناول شروع کوو. زه خبر را کانم بس مونږ هم پته نه و دا مرخان چارخي کور دی وداني او درته ویل ما غته ویډیو مخکې مې ویډیو چې له کابل پروګرام وو کېره ما خدای مې د غاړه نه نیسی خو زمونږ اور حرتلې عمرې بس دا تاسو دعاګانې وی والله دی ټول ملګرو ته توفیق الله دې کامیاب کو الله دې ستاسو سونه عبادتونه کړي ټول دی الله پاک قبول کړي څونه ټیم دې ستا ټول د عمرې د حج د بیت الله ثواب دی. امين امين سره تاسو څونه د سټوډیو کې چې پروډوسر صاحب دی او د ټول د پاره او د ټول د دې فارم کو راغه ته پته هغه دې دې ته پته یقینو کړه ټول تم کړی دي د پاره د عمرې د پاره دی لم دوا کوم ځان لم کو ټیک خبره ده الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي بس مونږ هم ولا کړی دي ډیر مننه الله دې خوشاله کړي سر کا کو زموږ سره سربن نو یقینا د مونږ ته هر کله ډیر په اخلاص دعاګانې کړې دي الله دې قبول کړي او الله دې نورم توفیق مونږ ټول الله راکړي مننه بل ملګری ګورم السلام علیکم. وعلیکم السلام وجی سی په خیر او رسیدي مننه خوشاله شې څو خبره کوي جی زه خیال محمد متنی ظاهر نه خبرې کوم په پروګرام کې په خیراله درته پروګرام دی سره وورید دا مې وړو په اندیزل باندې بس تاسو پروګرام پروژه کې باندې کړی او مې چې ولا کړه خیر سره تکل کړی دی بس ما چې روزي نه پس به بیا ان شاء الله چې پروګرام ان شاء الله د نن شروع کو او ناول به ان شاء الله چې روان پروګرام نه شروع کو الله دې په لوی درگاه کې قبول او منزور کړي او ټول مینوال له سلامونه وامه ډیر مننه الله دې خوشاله کړه مهرباني. السلام علیکم. ډیر مننه مهرباني. دا ملګری خو چې زه د متنونه خبرې کوم خو لهجه د ثواب والو پشان وا ډیر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی څو خبرې کوي؟ یا خالد الرحمن خبرې کوم د لاندې کرکله په پروګرام کې په خیرالی وې مدرسه جی مبارک او مبارک د عمر مبارک. ډیر مننه الله دې خوشاله کړه قدر ماشاء الله ټول مسلمانان الله توفیق ورکړي الله اجر نصیب کړي زموږ امين امين امين. پروګرام ما خاموش روانه ډیر مننه خوشاله شي د خاموش ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم ځکه چې خاموش ملګری زموږ پروګرام چې اوري نو بغیر د لالچ نه اوري زده کړه کوي. ډیر مننه ما کاری صاحب بل ملګری ګورو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی ودان شاه مې څنګه خبرې کوم صاحب مبارکي تاسو جی. ډیر مننه الله دې خوشاله کړه. او دواګانې مته کوي جی دواګانې تاسو دواګانې قبليږي ما ټول تاسو مکلی دله مدینه مې دله جی ټول ته دواګانې کوم خا ان شاء الله د ټول سلام قبول کړه ټول مسلمان خیر سره د مو جن ټول مسلمانان ته بوته وي. مننه مهرباني خوشاله شي مننه. قدرمنو موضوع ما د پروګرام په ولا سره خبرې وکې د شعر او ادب په ولا سره خبرې وکې او دواګانې خو ان شاء الله چې د ټولو لپاره مونږ کړی دی الله تعالی دې ټول بوزي او زویم چیرې مونږ سره پروګرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کامران افریدی خبرې کوم د جمرود نه او د عمرې نه په خیر اغله مبارک تیم شه. ډیر مننه خوشاله شي کامران. او الله دې عبادت قبول کا. کامران پروګرام دې سره وریدو یاره نه مې اورېدلای ما ورجان او بسګه نه پاس بیا ما سه خاص نه یخ کړی. صحیح بس پروګرام کې دا خبره د تاسو لپاره نوي چې ان شاء الله چې را روان پروګرام د مونږ ناول شروع کوو چې کوم ملګرو اوس خپل ریډیو او ټیون کړی وي یا تاسو سره د کوم ملګرو رابطه کیږي نو تاسو ورته ویلی شئ چې را روان پروګرام نه ان شاء الله اتونه تر 9 پورې به دا پروګرام وی په زور ټیمه او ناول به ان شاء الله چې مونږ د ناول برخه ان شاء الله دې سالو آباد لاره او د ځانې بلکې سو پاتې دی نه هغه ختم شوی دی ها نوې ناول به شروع کوو ان شاء الله دا روان
مننه بس الله دې مهرباني کور دې ودان مونږ دغه خبره کوو چې زمونږ کم ملګرو ته پته نه چې هغوی ته دا پته ولګي چې کوم خلکو اوس ریډیو لګولي نو د هغې دپاره دا خبر مونږ بیا وایو چې انشاءالله چې د را روانې هفتې نه به مونږ د دې ورځې نه ناول شروع کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څوک خبرې کوي؟ عارف خان در سره تاکان نه مخاطب دی. عارف وروره په پروګرام کې په خیر علي ویم درته یو جهان مننه په لګران شکر دی ودان مرګرو نه خبر شو. جی شاید صاحب عمرې نه راغلی دی. بس الله مو خوشاله ساته وروره او بس د عمرې مبارکباد دپاره مې درته کال وکړو زما د سر نه د عمرې مبارکباد کوم. ډېره مننه خوشحاله شي ډېره مننه مهرباني. بل ملګری ګورو 5254 السلام علیکم. دغه ملګری आवाज مونږ ته نه راځي. قدرمنو بالکل تاسو په داسې ځای کې ودرېږئ چېرته چې تاسو سره سیګنل هم وي او आवाज صحیح راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم سلام. زینب حبیب خبرې کوم ورته روډ نه. څوک خبرې کوي جی؟ زینب حبیب په پروګرام کې په خیر علي مې خور جانې. مهرباني مبارکباد تاسو ته درکول د عمرې. ډېره مننه خوشاله شئ کور دې ودان وو. ما اول اتوار ډېر زیات انتظار کړو نیمه ګنټه مسلسل مې لګولې ما وایي چې اوس به راشي. هغه زه نه وم هغه خو زه هلته وم زه خو د اتوار نه وروسته راغلی یم او بس انشاءالله چې نن خو به د پروګرام اورېدلي دا پته به درته لګېدلي چې یاره ناول به د را روان پروګرام نه شروع کېږي. جی بالکل بس نن مې لګولې وو نن مې واورېدلو او بل ته به موږ انتظار کوو ټول به. تکل مو واورېد را سره؟ جی بالکل واورېدل. بس دغه تکل او د نن ورځې برخه او د ناول سلسله به انشاءالله چې د را روان نه شروع کوو ښه خور جانې؟ انشاءالله بس موږ به ورته مننه مهرباني. دغه زموږ سره خورجانه زینب حبیب بل ملګري ګورو 5254 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د سپید څنګه نه فرحت وروره په پروګرام کې په خیر علي درته وایم. ډېره مهرباني بس الله د عمره تاسو پورې بختور کړي او الله دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي بختور ځای اوخی بار امین خوشحاله شي مهرباني. جی تکل دې اورېد را سره فرحت وروره؟ تکل خو داسې ځین چې مې په باره کې ډېرې خبرې خو به کوم کس ستاسو خوښ وي وکړه وکړه نو به دا چې اوس خو هغه چې کوم پخواني وختو دور که نه هغه وخت اوس نه یې که نه دا چې اوس یو زموږ کلي کې زه به تاریخي خبره کوم چې یو داسې یو زما یو لکه انډیوالو هغه خبره کوله مزدور کارو هغه ویل چې یاره اوس لکه غریب ډېر خلک چې کوم غریبانو پخوا روزګارو شوي کسبونه او کارونه روزګارونه نوکرۍ ډېره مننه فرحت وروره تا سره سیګنل وفا ونه کړه یا در سره پیسې ختمې شوې یا د لاین ډراپ شو. بهرحال بیا هم څه چې استاد د طرف نه زموږ د طرفه نو. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. جی څوک خبرې کوي؟ زه محراب الدین بوډ پېښور نه خبرې په پروګرام کې په خیر علي مې درته جی خوشحاله سی آباد سی اول خو درته مبارکي ووایم. ډېره مننه درته وایم الله دې خوشحاله شي مننه. ما په فکر خو زه داسې ساده سړی یم لکه تا عوامو ته مې اشاره وکړه په دا دغه کې عوامو ته یې وویل خان ته یې وویل سیاستدانو ته یې وارلینګ ویل خو تکل یو که نه بالکل خطا کال ټولو له یې میسج ویل کړو درې واړو له لکه ټول عوام له یې ویل کړو مننه. شاعرانو ته پکې هم خبره وکړه که نه چې بې ځایه د خلکو چاپلوسي مه کوئ. مننه الله دې خوشحاله بالکل مننه ډېره مننه خوشحاله شي. زه تام مننه د دغه تکلم مننه د دغه کوم چې چا جوړ کړی د دغه مننه د پاکستان په هنداباد ډېره مننه خوشحاله شي. دغه شان ګوره مونږ سره داسې ملګري راکړي چې مونږ سره په تکل خبرې وکړي په پروګرام په ناول خبره وکړي د شعر او ادب په حواله څه خبره کولی شي د شعر او ادب په حواله څه پوښتنه کولی شي څه شعر را سره شریکولی شي څه ټپه څه متل څه اقوال زرین ګورو بل ملګری چې څوک ملګری به را سره وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه چل شهید بھائی؟ شکر الحمدلله. جی څوک خبرې کوي؟
بارام زرګر خبرې کوم د ټل نه. بارام زرګر د ټل نه په پروګرام کې ته په خیر علي ویم. ژوند زندگی ته ښه. شکر الحمدلله الحمدلله. تاسو ښه یې کنه؟ بالکل. شاید بای مو یو کلام راوړی که ته اجازه وي زه بیا راځه شریک کړه سره ته دومره لرې نه ټلیفون کړی دی یاره. ویلې نه کوو دي او ډلې د وي فضل درمان ته. جی کلام خپل ده. صحیح ده راځه. نن به بیا دلته راتلوي نن به بیا دلته راتلوي او نن به بیا درته لیدوي نن به بیا دلته راتلوي نن به بیا درته لیدوي ته خلاړې د پردوشي ته خلاړې د پردوشي ما نه بل به درته خوي ډېر ښه دي. او ته خلاړې د پردوشي ما نه بل به درته خوي ورونو هلته اتفاق وي ورونو هلته اتفاق وي چې په یوه ښکاره خواړه وي ورونو هلته اتفاق وي چې په یوه ښکاره خواړه وي د پښتون قسمت ته ګوره د پښتون قسمت ته ګوره دا نوکر به تور کرغوي د پښتون قسمت ته ګوره دا نوکر به تور کرغوي قسمتونه چې ویش کېږي شهید بای چې قسمتونه چې ویش کېږي د زرګر قسمت ودوي. مننه ډېر عزتمن اوسې خوشحال اوسې عظمت علي ته د ډالې وي او فضل درمان ته د ډالې ټول ملګرو ته ډالې ستا هغه چې چا ته رسي هغې ته ډالې کېږي انشاءالله. مننه بارام زرګر وروره ډېره مننه درته وایم. بل ملګري ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید خان خی ټیک ټاک. شکر الحمدلله. جی څوک خبرې کوي جی؟ زه سیف الله خبرې کوم د باړې نه. سیف الله په پروګرام کې په خیر علي ویم درته جی. الله دې خوشاله کا او عزیز مبارک شه. ډېره مننه. خوشاله شي مهرباني جی. او پروګرام مو اورېد را سره جی ملګرو سره ځینې ملګرو سره وفا نه کوي لاین ډراپ شي. به هر حال بیا هم ګورو بل ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې ورندار دي نثار خبرې کوم سربند نه جی ته یو ورندار وی چې زما طرفه مبارکي ورکړه کنه تا خپل ورکړه زما طرفه دی ورنکه. ډېره مننه. الله دې خوشاله کړه. هغوی ته هم زما د طرف نه ډېرې دعاګانې. ډېره مننه مهرباني کور ودان غواړو. ګوره د ځینې خلکو ملګري د ځینې خلکو نمبر چې دینو دوه پیرې میلاویږي. ښه دومره قسمتدار او اگر چې په دې نمبر ډېر راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی جوړې برابرې طبیعتونه په خیر راغلي. الله دې خوشاله کړي. څوک خبرې کوي؟ مسعود خبرې کوم. ذله ممنه د ذله ممنه په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. ډېره مهرباني. تاسو هم په یو ښکلي پروګرام کې هرکلی وایي. الله دې خوشاله کړه. مننه. دغه ستاسو پروګرام دی او څنګه پروګرام دې واورېد را سره تکل دې واورېدو؟ تکل مې واورېدو. ماشاءالله ډېر ښایسته تربیت او ډېر دغه کې سړی اغوستی شي عبرت یې اغوستی شي او د دې نه ډېرې پیدې اوچتولی شي چې کوم سړی ورته د زړه غوږونه کلاو کړي که نه او د زړه په غوږونو باندې واوري. نو ډېر ښایسته تکل او الله دې وکړي چې ستاسو دا پروګرام بیرته په حال شي انشاءالله. بس او په خپل ځای باندې شي. نو ډېره مهرباني او ډېره شکریه مو دا کوو چې خلک خپل پروګرام ته خپل ټیم باندې بیرته راخلي. مننه. خوشاله شي. ډېره مهرباني. دغه ملګری زموږ سره د ذله ممن نو هغه ته مننه وایو. او بل لیکې ته به د ټلیفون زو چې زموږ سره 52 143. بهرحال ډېرو ملګرو سره خبرې وشوې او موږ به بیا هم چې دنو ګورو چې د چا سره خبرې کېدی شي د هغوی سره به خبرې کوو. قدرمنو بالکل زموږ سره د فیسبوک د لارې چې دا وخت کم ملګري دي د هغې نه به زه اجازت واخلم ځکه چې د فیسبوک د لارې
مونږ چې کوم پیغام او غو خلکو ته ورسو زمونږ تکل او زمونږ نثر مونږ وایو چې یاره نثر مونږ د فیسبوک د لارې خلکو ته ورسو. نو د ریډیو د ملګرو سره زما ملګرتیا شته دي تر د 9 بجو پورې او د فیسبوک د ملګرو نه به اجازه واخلو. نو هغې به خاطر نه درنی انشاءالله چې بیا به ورسره یو تر خپل ټیمه 9 بجو پورې. خو نن د فیسبوک د ملګرو نه په دا وخت مونږ اجازه اخلو.